من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى بعدما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدقت يا رب العالمين. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ما ستاسو مخکې د قرآن عظیم الشان د 15مې پارې د لومبني آیات څخه لږه شانتي حصه یو کرښه مې ولوسته. په دې کې الله رب العزت فرمایي وی پاکي دا هغه ذات لره، ټول حمدونه دي هغه ذات لره چې هغه د شپې په لږه حصه کې بوتلو خپل بنده لره د مسجد حرام نه الی المسجد الاقصی. مسجد اقصی مسجد حرام منگو تاسو ته معلومه ده چې کعبه مبارک او د دې ګردونواه چې څومره حدود دي د مسجد حرام دغه ته ویلی شي. او مسجد اقصی هم موږ ته معلومه ده زموږ او ستاسو لومبنۍ قبله اول. قرآن ورته وی ارض المقدسه التي كتب الله. الله ورته مقدس ځمکه وی، د بیت المقدس ځمکه چې کومه په هغې باندې مسجد اقصی دی. او دغه د بیت المقدس ځمکه نن سبا ده د اسرائیلو په قبضه کې. او دغه پټې ته صرف زمون کتابونه نه، صرف قرآن پاک ورته ارض المقدسه التي نه وایي، بلکې د یهودو کتابونه، د عیسایانو کتابونه، نور مذاهب هغې دغه پټې ته مقدسه پټې وایي. او دغه ځمکه هسې هم د فلسطین او شام وغیره څومره چې دغه دي مخکې خو یو تقریبا دا ټول د انبیاو سرزمین یادېږي. د مصر ځمکه دا ټول د پیغمبرانو ځای نه، پیغمبران پکې ډېر راغلي. او قرآن کې چې اکثریت د کومو پیغمبرانو تذکره ده نو هغه په دغه علاقو باندې. اکثریت قرآن کې چې د کومو پیغمبرانو تذکره بس هغه دغه علاقې. دغه ځمکه برکت والا ځمکه الله د یهودو نه خلاص. دغه ځمکه د اوس نه څنګه چې دلته د کعبې مبارکي په دې ځمکه باندې لومبنۍ کوټه چې د عبادت دپاره جوړه شوې ده، نو الله وی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین. هغه چې د بکه کې ده، یعنی مکه مکرمه په هغې کې ده، او هغه کعبه مبارکه ده، لومبنۍ کوټه د عبادت دپاره چې جوړه شوې ده هغه دکه. بیا دویمه چې د عبادت دپاره کومه ځای جوړ شوی دی نو هغه دکه بیت المقدس کې بیا د جومات بنیاد ایښودلی شوی. او بلکې موږ خو وایو چې اسماعیل علیه السلام حلال کړی شو، بیا چاړه پې ونه چلېده وغیره. یهود دا وایي چې اسماعیل علیه السلام نه اسحاق علیه السلام باندې چې دی نو حلالې دغه شوي و، هغې حلالو هغه حلال نه کړي. هغې کتابونه دا خو موږ خو وایو چې نه، قرآن او حدیث چې څه ویلي حق.
خو بعضو روایاتو کې ورسره داسې راځي یا بعضې مفسرین داسې لیکي لکه د استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد زرولی خان صاحب رحمه الله تعالی دا غم دا رایو چې هر هغه ځای چې هغه قبله ګرځي د خلکو نو چې هغې نه مخکې د هغې دپاره قرباني لازمي وي نو دلته کعبې مبارکې دپاره قرباني دا اسماعیل علیه السلام په شکل کې وه او هلته په ځمکه مقدسه باندې قرباني دا د اسحاق علیه السلام په شکل کې والله اعلم. خیر خو دا ځمکه دا مقدسه ده، دا اعلی ځمکه ده، الله ته خوښه ځمکه ده، ځکه الله تذکره په قرآن کې او د غزې سره وابستګي ده د اولو العزم شخصیاتو گیر چاپیره چې د دینه څومره د تا ته چې یعنی چې د هغه شخصیاتو هغه تذکری ماشومانو بوډاګانو مشرانو نارینه او زنانه او ټولو ته معلومه ده هغه د دغه ځای سره گیر چاپیره سیدنا ایوب علیه السلام، سیدنا یوسف علیه السلام، سیدنا یعقوب علیه السلام، دا ټول دغه خطه نو دا ځمکه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ځای نه معراج ته لاړ نو د اخري پیغمبر نښې د دې په کتابونو کې موجود وي او دا پکې وه چې بدلته مونځ کوي او د دې ځای نه به معراج له ځي. اوس مونځ ما بعد کې وکړو یا قبل یې وکړو ځان له یو مسله ده خو دغه جومات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د ټولو پیغمبرانو امامت کو ځکه ورته امام المرسلین صلی الله علیه وسلم دغه ځای کې امامت کو نو د مسلمانانو ورسره یو مضبوطه واسطه ده. بیا دا غینا بل خبره مسلمانانو ورته 12 میاشتې منځونه کړي نو لویه خبره. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوچتېدو تذکره دغه ځای سره بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې مشرکانو د عربو کله سوال کو اعتراض په بیت المقدس کو نه ته معلوم ورسه یو بتل راته تجارتی قافلې وي نو هغې ته سوال هغه تعلق هم دغه جومات سره دی چې دا ووایه کړکۍ پکې څومره دي دا پکې څومره دي دا څومره دي دا څه دي هغه هم د دې جومات سره تعلق مطلب په هر اړخ باندې دغه ځای بیا که ته ورپسې وروستو د مسلمانانو تاریخ وګورې نو د هغې تعلق هم ټول د دغه ځای سره او ما درته ووایي دا ځمکه مقدسه صرف په دې نه دا د مخکې نه لکه هرقل روم چې کوم دی د هغې نه هرقل کسرا دا دوه حکومتونو په دنیا باندې غټ غټ سوپر پاور لکه نن سبا دور کې چې دی نو یو د امریکې مثال په تور هغې دی او یو دی خو روسیا چین دی هر ساري دا غټ غټ حکومتونه دي خو دې خو قبضې نشته د هغې ورسره په نیمې دنیا د دې دماغي تور قبضې دي دا ټول خلک یې غلامان کړي زموږ مرکزونه هم غلامان دي بنیادی چې موږ ته د کم ځای نه څیز رارسي هغه هم د هغې لاندې د هغې په خوښه به ایمان بدلېږي د هغې په خوښه به ایمان اغوښتی شي د هغې په خوښه به توبه کېږي چې هغې دغه نه نو بادشاه هم څوک نشي اغوښتی خپل د هغې د خوښې لاندې د ټولې هر څه د هغې دی اوس ذهني غلامان خو هغې ورسره ذهني سره به د ځمکې غلامي هم د هغې په لاس کې وه د ځمکې غلامي هم د هغې په لاس کې ټول خلک نیم حکومت د هغې چېرته بعضې ریاستونه واړه واړه هغه به د هغې نه جدا و خو هغه به هم د هغې حکم منه ګورنرۍ به وي ځان له نو دکه مشرک دا ایران والا چې کوم دي ته به کسرا ایران وی وغیرہ هرقل کسرا هغه به نیمو نو دا مشرکان مجوسیان او دا رومیان چې نو دا عیسایانو نه ای مذهبي اړه چې دی هغه لږ مسلمانانو سره ټچ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض دا بیا هم دکې سلسله کې را نازل شوی چې کله مشرکانو د رومیانو نه سالاکي ونیسلې نو مشرکانو دلته خوشحالي وکړه چې تاسو وایئ چې موږ اهل کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې تاسو وایئ چې موږ وګوره په پلانکي ځای کې زموږ هم فکره خلکو
زمونږ هم مشرب خلکو زمونږ په شان چې هغه آتش پرست او بت پرست او دغه خلک دي هغې د الله د اهلي کتابونه علاقه ونیسله او په زور یې تېله ونیسله کوم ځای و د الله مدد نو الله بیا آیاتونه را نازل الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی نو دغه آیاتونه خیر نو بیا خبره مې درته صرف د مقدس ځمکې پورې کوله هرکلی روم دا منښت وکړه نظر یې ومنه لکه نن سبا چې څوک دا منښت او نظر ومني که خدای پاکه پلانکي کار مې وشو نو زه به د کعبې په غلاف باندې کپړه وم یا زه به د کعبې یعنی ختویم کې به 2 رکعته نفل کوم نو دا به عبارت د دې خبرې وي چې د نظر ومنه چې زه به کعبې مبارکې لازم او حج به کوم یا به عمره دا ځان له یو مسله د فقه وغیره بیا زه به پیاده ځم وغیره نو د دا منښت وکړله چې زه به بیت المقدس ته بیا پیاده ځم که چېرته څه وشو موږ دوباره دغه علاقې ونیسلې بیا دې هغه علاقې ونیسلې او بیا دې دوباره لاړه یعنې دا د دې په نسبت باندې هم غوره علاقه وه مقدسه علاقه وه دا ځکه خو پې جنګېږي او تورات کې دې تاسو ته ما تېره جمعه م ویلو چې تاسو به زه په آخري وخت کې دې ځای ته راغونډم نو دغه ځمکه مقدسه ده دغه خطه اوچته ده او د مسلمانانو تاریخ ورسره هم وابسته بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ بیا د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله په شان شخصیت نو دغه ځمکه مقدسه ده خو په دې چې کوم څیز عزتمن وي غوره وي نو هغه د هر چا وي چې دا زما حق دی هغه هر څوک کوشش کوي خو څوک یې بناوټي کوشش کوي او د خرابولو د پاره اخلي او چې څه د هغې مقصد وي د هغې نه د لرې کولو د پاره اخلي او څوک یې په حقیقت کې خپل حق ګڼي او په هغې باندې ودرېږي او د هغې دپاره قرباني هم ورکوي او دغه قربانۍ کې که سر لړ شي نو سر هم ورکوي داسې مختلف څیزونه دکه شان دغه ځمکه چې د مسلمانان وي دا زمونږ حق دی او کافران وي زمونږ حق دی یهود او نصارا وي اوس د ټولې دنیا مسلمانان په دې متفق دي چې دا زمونږ حق دی په دې کې دوه مرای نشته د ټولې دنیا که هغه یعنی پنجپیری دی او که بریلی دی او که وهابي دی او که غیر مقلد دی او که ښه دی او که بد دی او که پښتون دی او که پنجابي دی او که پاکستانی دی او که افغاني دی او که د امریکې دی او که د لندن که د هر ځای دی خو په دې متفق دی چې دا ځمکه دا زمونږ ده خو خبره په دې کې چې نن هغه مسلمان هغه د دغه ځمکې چې دی زمونږ د لاس هسې هم تللی لږه حصه دا چې ټول زما خیال دی په اسرائیل لاغونډ کې د یو پېښورو نه جوړېږي دونه وړوکې ریاست دی شیخ حسن جان شهید رحمه الله به کوي وي د عرب ورته گیر چې بیره متیازې کورونو نو قسم دې پتش متیازو کې به ډوب شي دونه خلک ونن اکه فلسطین دا اسرائیل هغه د امریکې ګلډانګ سپی د مسلمانان خو دې تړه کو 80 لاک خلک دی ټوټل هغه چې یو عمله په وشو ټول بلا شپکه وته په ایرپورټ باندې راش داسې بوزدل کو الله وی غضب الله علیهم دا الله غضب او لعنت په دیو باندې هغه وی مونږ یاداوه کې متلو چې سل پاپړ د یو لور مولانا بلیګر رحمه الله به یو ناغه یو پاپړ چې د مثال هغه بیکار اساس چې دی هغه نن قبضه کړی د وجه سره مثال په تور بل رس په جده کې کانفرنس وشو د مسلمانانو وزیر خارجه او یو بل صدر غونډو تی په ایمان وای تعالی زاغه تصویر ما هیته کوم غو ویډیو ما هیته کوم ته په دې کې دا پر کول شي چې دې کې مسلمان کم دي د مسلمانانو سربراهانو کانفرنس کړي ناغه سره بغم د کم دی تی په ایمان وای کپای کې تا ګیره ولیدا کپای کې تا د ټای او د پنشن نه علاوه بل شی ولید ته پاره کې دا پر کول شي چې دا د مسلمانانو مشنا به مکه او غشتلو دا روسو خبر یا دا مسلمان دی د په ایمان وای د په ډرامو کې فرق راغلی دی د په کرکټ کې فرق راغلی دی
د سره خپل غم نشته نو بیت المقدس کو لري دونه په سونو میلو په زرګونو میلو بلري د منس او خیالو کې چې بینن په اغي د مثال پتا ور په یو هفته کې د خوا کې افغانستان نه په هرات کې 3 زلزلې سره پاسه چی اشاریه راځي تیز 12 کری اوار کړه لاندې کړه مکمل لاندې ختم شو کراچۍ کې چې لګا لګا زلزلہ گیر چا پیر ملکونه وای نو چا سره دا غم پیدا شوی چې نن پای څه په طریقه سبب موږ نو بیا بس موږ د موږ څه فکر یا ال دغه مسلمانان چې دي د دې خو هیڅ پته نه لګي هغه د حماس تحریک چې کم باندې نو دا هغه یو مقوله ده دی خو حماس تحریک اوس باندې دا دی خو باندې دا نو باندې مخکې تیر شي دا چې تاریخ نه واقف نینو بیا دا کیسې کوي ناغه وی چې من کله پیدا شو دا هغه یو مقوله ده نی مشهور ده و چې غزه غلامه ده نور مسلمانان یا عرب نړۍ دا چې دنو دا آزاد ده و چې سوچ فکر مې وکړ نو زه په دې حقیقت ورسم چې نه دا غزه آزاد اصل کې خپل جدوجہد خو کوي کنه او دا نور غلامان دي ټول دی خو د سر आवाज نه کوي جدوجہد نه په دې دومره سختو حالاتو کې مصر صرف دې ته تیار شي چې او زه به د خوراک لپاره لار ورکم غزې ته خیر تاسو امداد ورسوي صرف دې ته تیار شي د مسلمانانو ملکونه نو خبره ده چې یو موږ د اجتماعي وحدت نه لري موږ لري په یو درستخان باندې موږ شریک نه یو موږ هر یو ځان خپل نظریه او فکر دی دا ما خپل لی ستا خپل لی دا بل یو امام پسې که شاته ولاړ نو د یو امام په فکر نه وي ستا خپل فکر دی دا ما خپل فکر که په یو جماعت کې مونځ کوو ستا خپل مفادات دي زما خپل مفادات دي که په یو کلي کې اوسېږو د کلي اجتماعي سوچ نه کوو د کور اجتماعي سوچ نه کوو ته خپل مفاد دی زما دې شي کې مفاد شته که نشته ځین زما شته که نشته په دې کې اخته په یو صوبه کې اوسېږو دا نه وایي چې د صوبې اجتماعي فائدہ پسې کې د نه بای زما به پکې څه ملاويږي ما ته پکې څه پیدا د کشان په یو ملک به سره اوسېږو خدا وایو چې بای نه د ملک پیدا نه زما والا پیدا څه د زما د جیب څه پیدا په یو ملک بیا اوسېږو بیا ټول بیا د مسلمانانو فائدې ته نه ګورو خپل ته ګورو بای زمانو دک تر سوچ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں چې دا فرد دا په افراد کې هاتو مه اقوام کی تقدیر دغه فرد چې دا د معاشري حصہ ولګي دا جزء ګرځي د معاشري چې دا سوچ کوم چې وای زما والا کار هرستو زما پیدا رستو خو د کار کې مونږ ټول ته پیدا ده که صرف ما ته پیدا ده که ما ته پکې صرف پیدا یو نور ته نقصان دي نو چې دینه رستو شم نو الا به مسلمان سمي طرف ورنه بیا به د کشانوال کړو نن براناغه وي دا هغه هغه بل زغم تقریر خو هغه یا وي یا نه وي په دې خور کس وي نن هغه وي نو په هغه بس کنه کوي آسان مثال د غنځدې د ورکی او یا کله روس چې په دې با خطو باندې حکومت وکړ نو چې یو ملک یو په هغه خو بس نه دی کړی آذربایجان ازبکستان ترکمنستان ورپسې ارمینیا وغیرہ د راځه هغه چیچنیا دا ټول یو افغانستان په چې افغانستان کې ماته نه خړ پاو درولې خو نه غو درولې نو دک شان من سره پېښته هیڅ فکر درد نشته هغه لاس قدرې بم نه اوچت کړ غم بم نه کړي په خدای کې نو کده کترې ماشومان پکې په یو هسپتال صرف بمباری وکړه 1500 دی یادې دا انټرنیشنل میډیا هغه چې صدا پاسه 200 ماشومان پکې صرف شهیدان شو صدا پاسه 200 نو مسلمانان ال تراغون شو 57 ممالک او وی دا غره د سی ورته دا جنگ بند کی او د امریکای نه یو وزیر راغی او لومبنه خبره دا و چې څنګه شروع کوله تاسو خیر دی وای نه سبا خدا سره شیشته وی زب تور يهودي راغله دغه نیم راغله روس امریکا به روس ته اسرائیل به روس زب تور يهودیم د دې حفاظت په مخ کې مطلب ده اول به يهودي بیا بنوري کیسي تاسو وګوره د ټولو نه سخترین مخالف د خپل حکومتونو هغه پړمبنه پټه کې التناس ته ایله روټه تیارې خپل يهوديان وسوي وی ارس زمون رستو
خو وی خدا تر دې پورې وی موږ لومبنې دې ته به نه ګورو چې دا د مسلمان ماشوم دی او که دا غټ دی، موږ به دې ته ګورو چې زموږ ماشوم به څنګه محفوظ کېږي او زموږ محفوظېدل په دې چې دا د مخې نه وړو. حساب لګو اوس زموږ او موږ کوم ځای ولاړ یو، موږ د دغه خبره دی کیستو په سلامي ده، نو بس موږ ورته ویل لکه ښه نه کې او ښه کې، بد نه کې او بد کوه او کوه مه کوه، بس دا کې زموږ کیسه نښته د دې نه اړوان دې نه شو. الله رب العزت تر الله سوچ فکر را نصیب کی او دغه درد دې موږ ته را نصیب کی، دغه غم فکر دې موږ ته را نصیب کی. دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د حدیث مفهوم دی، د ابو داود شریف حدیث دی، وی په آخره زمانه کې به په تاسو باندې داسې حال راشي چې څنګه چې یوه زنانه چې تلکاري تیاره شي او هغه کاسې ته دا خلک رابلي چې راشي روټۍ وخورئ، په زنانه خو ناوختې شاباله روټۍ وخورئ چې لوښي وینځه موزګارېږي، دقسې به تاسو باندې خلک یو بل ته آوازونه کوي چې هله راشي چې په دې مسلمانانو ورځو دا وخورو. یا رسول الله سلام دا ولې موږ به کم یو صحابي ته تپوس کوي، رسول الله سلام تاسو زړه کې به وهن پیدا شي. یا رسول الله دا څه شی دا وی د مرګ یره ده او د دنیا محبت دی، د مرګ یره ده او د دنیا محبت دی. مستمنګ وګورو ځان نو الله دې را باندې اسانتیا پیدا کړي او د دغه خلکو دپاره من کم از کم دونه سوچ وکړو چې د چا څومره وس کېږي، د چا د میډیا وسې، د چا د سوشل میډیا وسې، د چا د پرنټ میډیا پورې وسې، د چا هسې خبره وایي دغه تذکره خو ځان سره یاد وساتو چا څومره وسې چا دومره اواز وچت نو چې د هغې نه چا زیات وسې الله دې راکړي د هغې نه به زیات وکړو انشاءالله. دغه ځمکې دپاره وینه بیول او مال جان دا هېڅ دا کم نه دي، ځکه هغه لومبنۍ قبله ده د مسلمان. خو په دې وخت کې چې د چا څومره کم از کم نوجوان دي دونه فکر وکړي چې په دې دور کې خو دي یا لکه وی دغه دا نظمونه جوړوي بابا، نظمونو ته لاندې وتي الارض لنا والمقدس لنا والقدس لنا، دا ځمکه زموږ د یې اخري لړۍ ہے. ولې اخري لړۍ ده ختمو د هغه نه ختمې غضب ختمې اخري لړۍ دی خو د غضب دی خو جوړ کړي او ته به ختمې ته خو چې اثار راپاسې د نن زمانه مسلمان دا کشر کول چې اچ راپاسې هغه خو د ټیک ټاک د غړومبي چې دی میک اپ کوي او تا به ډز کړي چې د اخره باتور خان پیدا شوی باتور خان دا د بدن هغه میک اپ کوي هغه ته په ګیره کې وګوره چې کمې لوبې نه کوي ته په کور کې وینې مهانه ناغه به چې دلته خلک جذباتو کې راواله او چتېږه او راخلاصېږه قدس زمونږ دی او غزه زمونږ ده او هغه پې ورچوه او خپله د تماشې ته کښېنه یا پې بل ورچوه. دا نه ده ځان سر درد غم فکر پیدا کول یا عملي قدم اخیستل یا موږ هغې سره ولاړ یو هغه چا ولاړه خو بس په تاسو کوی یو زار ته لرې داسې ګورم یم زار سر ولاړ یم لالا ښي ووه نو داسې خبره نه ده. دغه کم از کم بعید زمونږ هغه د ټیک ټاکران حضرات یو میاشت له خو د زمونږ ګډېده بند شي فیسبوک والا حضرات یو میاشت له د کم از کم زمونږ هغه یو څه بل څه ګانه بجانه چې کومې لوبې کوي او پلاران هم اکثریت خو ګوري د خپل بچو هغه ګوري نه اکثریت یې ګوري نن سبا اکثریت مشران هم کوي او که بعضو ته پته نور ته خو پته هغه وایي اوچتېږه او دا دی به تاله کشمیر علي او دی به تاله بیا خدای شته که دی په خپل کور رالی که دی تاله خپل کور هم والي سړی خو دا دی هلک چې ده کې د رجولیت ماده چې ده ته کس وګوري چې په ده روب راشي هلک دې ته نه وایي چې ده ته بل وګوري چې د هغه شهوات راوچت شي دې ته هلک نه وایي. دا خو زنانه او هلک کې بیا فرق څه شه چې دې میک اپ کوي او ده ته هم خلک وګوري شهوات یې راوچت شي او زنانه ته هم داسې هلک او تا پیډه ذکرې چې لهره نر پیدا دی نو د دې وجې چې کم از کم یو میاشت له خو د زمونږ ډنګ ډونګ بند شي یو میاشت له خو د موږ سره فکر پیدا شي ته به ایمان سبا وګوره په تا حادي راځي ته کم حال کې ته بیا ووایه چې القدس لنا زمونږ دی بیت المقدس زمونږ دی یو خوش الله میر شي هر څه شي دا څه دی په خوله باندې خو هر څه
نه د خولي کیسې نه. الله دې توفیق راکړي عملي طور به یې ځان بدلول دي. نن په هغې د سبا ولې په موږ نو دغه هم په موږ ده. مدر په دغه ځای خو برېک نه علي ولې علي په خدای کې والي. عام بنده چې د چا نه ځمکه قبضه کړي نو دی په دغه قبضه باندې سبا د ته بله میلو شي. دا خو لالچ دی، دا خو د حکومتونو کیسې او دا د یو خطې سره خاص نه وي. دا نن سبا دنیا خو ټوله داسې چې یو اور یو ځای بس دا دنیا ویښته رسي. نو الله رب العزت را سره د اسلام د خپل ځان د خپل اهل او اولاد د غم فکر پیدا کی. فزه د دې چې موږ هسې جذباتیان او یو سوچتي ګور اخلاصي ګو نه چې عملی تور به زه کم ځای کې ولاړم کم میدان کې ولاړم څه دي او څه نه دي. الله رب العزت را ته اسانتیا پیدا کی او په دغه کاته کې حقیقت کې اسلام باندې ځان پوهول دي، راټینګول دي، اسلام عملی تور په ځان نافذول دي. نو که زما اخیره خبره ده که زما زه دغلته ډېر بس یو شعر کوم او بل شعر کوم او جذباتي میسیجونه او جذباتي چې دی تقریرونه او جذباتي چې دی نو او زما بابته کې مونځ برابر نشو مکه جمعه ګولم او مکه اختر ګولم او زما چې دی نو بابته کې چېرته زه قرآن پاک نه رانم چې ورده سبحان الذي اسرا ارض المقدسه التي كتب دا وایسه تراشه تفسیرونه پسې لیکلي تراشه احادیث ته دی لاندې سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم زه دغه نه نیم خبر سیرت نه نیم خبر. نو که په زما په ژوند کې فرق رانغی زما هغه حتی سوشل میډیا پلیټ فارم چې هغه مکه شان په ډمتوب کې خړوان دي، هغه اکه شان په ګډوډو کې ډوان دي، هغه اکه شان چې په ضلالت کې ډوان دي. نو بیا هیڅ دا ما سره نه درد دی نه غم دی نه فکر دی، بس صرف نن په هغې ده او سبا به دغه اور ستا تر لمنې بیا رارسي. نو الله دې زمونږ نه دغه اور لري ساتي، الله دې دا غینم لري کی، الله دې دا ټول مسلمانان محفوظ کی. کوشش پکار دی چې عملی طور چې ستا څومره आवाज رسي ستا څومره وس کیږي چې په معامله اصل کې ځان ته ته ورسو چې کیسه دسه ځان په پوهه کو او د دغه د لپاره आवाज اوچت کو. الله دې راته آسان کړي. خدای تعالی نه راځي. الله